چې کوم په دې چپټر کې به مونږ وایو هغه کې فرست نمبر باندې ریزن فار د ټوث لاس دی. اوس په دې کې ملټیپل ریزن یې ورکړي دي چې په دې کې کم ریزن کېدای شي چې هغې د وجې ټوث لاس کېدای شي. نو فرست چې کوم ټروماټیک انجریز دي obviously د هغې د وجې به ټوث لاس کېږي یا ډینټل ډیزیزز دي هغې د وجې ډینټل ډیزیزز نه علاوه چې کم گم ډیزیزز دي په گم ډیزیزز کې پیراډونټل ډیزیزز راځي له دې نه علاوه چې کم ادر ډیزیزز دي انفیکشن دی انفیکشنز کې کیریز راځي پیراډونټل ډیزیز راځي یا فیل انډوډونټک ټریټمنټ راځي دا شو. دې نه علاوه سیسټ کېدای شي میلیګننسیز کېدای شي ټیومرز کېدای شي ریډیشن تھراپیز کېدای شي چې کوم مال الاینمنٹ لپاره وي کوم د ارتودونټک ایکسټراکشن چې کوم لپاره فار ایگزامپل موږ کوو هغه هم کې ټوث لاس کېدای شي لکه فار ایگزامپل 4 اور 5 چې کوم ایکسټراکشن کوو په کراوډینګ کیس کې یا دې نه علاوه چې کوم د کلاس 3 والا پیشنټ وي یا کلاس 2 والا پیشنټ وي اسوسییټډ وذ کراوډینګ په هغې کې هم موږ څه کوو ایکسټراکشن کوو. نو دا ټول کازز دي. بیا ایټروجینک کاز دی. ایټروجینک ایکسټراکشن هغه ایکسټراکشن ته وایي چې په کوم کې ډینټسټ رانګ ډایګنوسس کوي یا فالټي کمیونیکیشن د وجې چې کوم ایکسټراکشن دی هغه ته وشي نو دې ته بیا موږ ایټروجینک ایکسټراکشن وایو. سمټایمز کې کنجنایټلی میسنګ ټیث وي لایک فار ایگزامپل انوډونشیا پیشنټ ته وشوه یا اولیګوډونشیا وشوه یا دې نه علاوه پارشل انوډونشیا وشوه. لاست کې چې کوم ټوث دی که دا ایرپټ نشي هم ټوث لاس پکې لایک فار ایگزامپل دلته یو ډیزیز دی ډاون سینډروم لکه ډاون سینډروم ایگزامپل دی د دې چې کوم کې ټوث ایرپشنز نه کېږي موسټلی نو دې ته موږ بیا څه وایو ډاون سینډروم. نو داسې ملټیپل کازز شو چې هغې د وجې څه کېږي ټوث لاس کېدای شي. دا په خپله باندې هم تاسو لیکلی شئ او کتاب نه هم ووایئ. دې نه علاوه چې کوم پاسبل سیکویلې دي د ټوث لاس والا نو پاسبل سیکویلې کې څه موږ سره راځي. پاسبل سیکویلې کې تاسو به دا یاد کړئ پاسبل سیکویلې کې دا یاد کړئ چې اول ټوث لاس به کېږي چې کله ټوث لاس وشي هغې ټوث لاس په ریزلټ کې به موږ سره څه کېږي ټوث لاس په ریزلټ کې به موږ سره نمبر ویری فرسټ په بون کې ریماډلنګ شروع کېږي. دا ریماډلنګ چې کوم دی کنټینیوس وي او په مارجنز باندې ریزارپشن شروع شي نو ریزیډول الویلر ریج بن شي جوړ شي. چې کله ریزیډول الویلر ریج بن جوړ شي نو دا فرسټ سیکویلې شوه د ستا د ټوث لاس نه بعد. سیکنډ چې کوم سیکویلې ده نو تاسو دا یاد کړئ چې په دې کې چې کوم لیټ سپوز زه وایم چې دا لیټ سپوز 4 ټوث دی and that is let's suppose 6 ټوث دی په منځ کې 5 missing دی. نو دا 5 چې کوم دی که نه د دې په ځای باندې به 4 ټلټینګ وشي او د 6 والا ټلټینګ به وشي. دې ټلټینګ ته دې چې کوم دی انګولیشن چینج کېدو ته مونږ څه وایو دې ته مونږ لینینګ وایو. نو نمبر ویری سیکنډ چې کوم سیکویلې ده هغه به لینینګ کېږي. نو ریماډلنګ وشو دویم کې لینینګز وشو. که همدغه ټوث دی دا 4 د روټ هم موف شوي روټ پلس کراون چې کله موف شي نو بیا به دې ته مونږ څه وایو دې ته به بیا مونږ وایو ډرفټینګ ورته وایو. نو ډرفټینګز او لینینګز کې فرق دا دی چې په ډرفټینګ کې به کراونز موف کېږي روټ به نه موف کېږي لینینګز کې به کراون موف کېږي او روټ به نه موف کېږي جبکې ډرفټینګ کې به کراون هم موف کېږي او روټ به هم موف کېږي. نو اوورال د ټوث والا ټوث ډسپلیسمنټ به کېږي. دا یا 4 سیکویلې شوه چې ټوث ډسپلیسمنټ به کېږي. 4 نمبر باندې چې کوم سیکویلې ده هغه تاسو دا یاد کړئ چې دې ډرفټینګ د وجې اوکلوزل انټرفیرنس به کېږي. اوکلوزل
انټرفیرنس پکېږي، یعنی چې کوم پریمیچور اکلوژن دی هغه به راځي. بیا د دې پریمیچور اکلوژن د وجې څه کېږي چې سنټریک ریلیشن او سنټریک اکلوژن هغې په منځ کې به ډسټربنس راځي. چې ډسټربنس راشي نو د دې ډسټربنس په ریزلټ کې به پیشنټ ته ټیم جی پینز وي، هغې ریزلټ کې به څه وي؟ ټیم جی پین به وي. نو دا یاد ساتئ چې په کوم پیشنټ کې سنټریک ریلیشن د چا ریلیشن دی؟ دا د بونی ریلیشن دی. چې په کوم کې ستا د کونډایل چې کوم دی موسٹ پوسټیریر پوزیشن کې، هغې موسٹ پوسټیریر پوزیشن ته مونږ ریلیکسډ پوزیشن وایو. نو چې په کله په دا ریلیکسډ پوزیشن کې وي ته به مونږ څه وایو؟ سنټریک ریلیشنز وایو. جبکې چې په کوم ټایمز کې دا اپر او لوور جا چې کوم ټیت دي چې کله دا سره موسٹ میکسیمم انټرکسپیشن کې وي هغې ته سنټریک اکلوژن وایي. نو د سنټریک ریلیشن او د سنټریک اکلوژن ډسټربنس به راشي، د دې ډسټربنس په ریزلټ کې به موږ سره ټیم جی پین کېږي. نو د دې پیشنټ ته به ټیم جی پین هم وي. نو دا یې اوورال سیکویلیز دي د څه والا چې په کوم کې موږ سره کله کوم یو پیشنټ کې ټوت لاس وشي نو د ټوت لاس پیشنټ کې به دا د سیکویلی وي. نو که تاسو وګورئ ریماډلنګ یې لیکلی دی، بیا لینینګ او ټیلټینګ دی، ورپسې ډرفټینګ دی، بیا کلوزل انټرفیرنسز دي. ان کلوزل انټرفیرنس په وجه کې ټیم جی پینز دي. دا یاد ساتئ. دې نه علاوه په کوم پیشنټ کې چې مونږه ټوت لاس وشي نو په هغې کې ټریټمنټ آپشنز څه دي؟ نو ټریټمنټ آپشنز دا دي چې که فرست ټریټمنټ ته وګورو نو ویری فرست ټریټمنټ دا دی چې ته د پیشنټ پریزرویشن او څه وکړه؟ پریونشنز وکړه. نو پریزرویشن او پریونشنز مینز چې کله ته وکړې نو اټ مینز چې د دې پیشنټ به بیا هغه ټوت لاس کېږي نه. نو چې ټوت لاس کېږي نه نو دا فرست پرایارټي شوه ستا د ټریټمنټ والا. نیکسټ چې کوم پوسټ انکور دی، سیکنډ آپشنز دا دی چې ته پوسټ انکور وکړه. پوسټ انکور کې به بیا څه وي؟ پوسټ انکور کې به دا وي چې کوم پوسټ انکور کې به دا یاد ساتئ چې کله یو پیشنټ دی هغې کراون لاس شوی دی نو کور ډیولپمنټ به پکې کوو، او چې کله کراون څومره لاس پکې شوی دی لیس دین 4 mm بٹ مور دین 2 mm په هغې کیس کې به بیا مونږ صرف کور بلډ اپ پکوو او په دې کې بیا مونږ پوسټ بلډ اپ نه کوو. دا مونږ فیډیګیم وایو چې په کوم پیشنټس کې مونږ سره کراون لاس لیس دین 2 mm شوی دی. اټ مینس چې کراونز سره به بیا مونږ پوسټ بلډ اپ هم کوو. دې نه علاوه بل آپشنز دی چې امپلانټ که یو سنګل میسنګ ټیت دی هغې سنګل میسنګ ټیت ریپلیسمنټ بیسټ آپشنز دا دی چې مونږ امپلانټ ولګو. فکسډ پارشل ډینچر چې کوم دی ورپسې نیکسټ ټریټمنټ آپشن دی چې په کوم ځای کې امپلانټ اپلیکیبل نه دی هلته به مونږ بیا فکسډ پارشل ډینچر لګو. بیا د فکسډ پارشل ډینچر دپاره دا شرط دی چې په دې کې به لانګ سپینز ایډینچولس سپینز به نه وي. لایک فار ایگزامپلز که مونږ سره مور دین 2 ټیت وي او دا په یو سایډ باندې وي او سیم په نیکس چې کوم اپوزیټ آرش یا په اپوزیټ سایډ باندې که مونږ سره مور دین 2 میسنګ ټیت وي نو په هغې ټایم کې بیا مونږ اف ای ډي هم نه ریکمنډ کوو، بیا به مونږ په کاسټ پارشل ډینچر باندې ځو. که کاسټ پارشل ډینچر په کوم پیشنټ کې کولی شو نو کاسټ پارشل ډینچر هم پکې کولی شو. ورسره چې په کوم پیشنټ کې مونږ سره ټوت لاس شوی، ټوت لاس یا فار ایگزامپلز ټوت لاس سره بون لاس هم شوی، چې په کوم پیشنټ کې ټوت لاس پلس بون لاس سویر بون لاس وي خو وذ فیو ریمیننګ ټیت وي هغې پیشنټ کې بیا مونږ څه کوو؟ هغې کې بیا مونږ اوور ډینچر ورکوو. اوور ډینچرز مینس چې ته چې کوم ډینچر جوړی هغه د ټوت د پاسه جوړی او د ټوت د پاسه یې ورکوئ. دې ډینچر ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ وایو اوور ډینچرز. د اوور ډینچر چې کوم چپټر دی هغه به مونږ نیکسټ کې وایو.
اوورډنچر دپاره لازمي دا وي چې اوورډنچر کې به مونږه فرست کراون پریپریشن وکړو. د کراون پریپریشن نه پس به چې کوم دی مونږ کاپینګ کوو او کاپینګ نه پس به مونږ اوورډنچر کوو. نو دا یاد ساتئ. بیا امیجیټ ډنچر دی. امیجیټ ډنچرز مینس چې په کوم پیشنټ د ایکسټریکشن وشي او هغه دا نشي افورډ کولی چې د دې سوشل انټراکشن کېږي چا سره او په دې کې دې ته دا فیل شي چې یاره ټوت مې نشته دی او دې ته بیا د سوشل انزایټي کېږي. نو هغې پیشنټ ته بیا مونږ امیجیټ ډنچر ورکوو. هغه امیجیټ ډنچر جسټ فورن د ایکسټریکشن نه بعد چې کوم ډنچر ورکوو نو هغې ته مونږ څه وایو امیجیټ ډنچر. امیجیټ ډنچر دپاره بیا طریقه دا وي که نه لږ غوندې زده کړئ چې دې کې مونږ سره اول خو ټایپ زده کړئ چې یو انټریم امیجیټ ډنچر وي او یو کنونشنل امیجیټ ډنچر وي. کنونشنل او انټریم کې فرق دا دی چې کنونشنل امیجیټ ډنچر دا لانګ ټرم دپاره وي جبکې چې کوم انټریم دی دا شارټ ټرم دپاره وي. چې کوم امیجیټ ډنچر دی دې کې پیشنټ چې کله هم راځي نو پیشنټ نه مخکې اول اپوینټمنټ والو هغې اپوینټمنټ باندې مونږ ایکسټریکشن اپوینټمنټ باندې امپریشن والو. هغه امپریشن چې کله مونږ والو نو اول مونږ امپریشن والو بیا امپریشن نه پس سیکنډ اپوینټمنټ باندې څه وکړو چې پیشنټ نیکسټ بیا راوغواړو او په دې ټایم کې بیا څه کېږي په دې ټایم کې بیا داسې کار وشي چې په دې امپریشن باندې مونږه ډنچر جوړ کړو او دا ډنچر کې چې کوم ټوت مونږه ایکسټریکټ کوو هغه د ډنچر نه یا د کاسټ نه مونږه ټریمینګ یې کوو. څه به یې کوو ټریمینګ به یې کوو. هغه ټریم ډنچر باندې پاسه مونږه ټوت جوړ کړو بیا د دې پیشنټ ایکسټریکشن وکړي او د ایکسټریکشن نه پاس ډایرکټ ډنچر پور ولګو دې ته مونږه امیجیټ ډنچر وایو. بیا کمپلیټ ډنچر دی. کمپلیټ ډنچر مینس کې اپر لوور دونه نشته دی نو دې ته مونږ کمپلیټ ډنچر وایو. بیا امپلانټ ریټینډ ډنچرز دي یعنی چې امپلانټ هم دی ورسره او د امپلانټ د پاسه چې کوم دی مونږ کوم ډنچر ورکوو هغې ته مونږ امپلانټ ریټینډ ډنچر وایو. په دې کې بیټر ریټینشنز دی اینډ بیټر سټیبیلیټي ده نو دې ته مونږ امپلانټ ریټینډ ډنچر وایو. نو دې سره ستاسو چې کوم دا بیا یو میکزیلوفیشل پروستیسس دی. میکزیلوفیشل پروستیسس کې به ابچوریټرز مونږ وایو. نیکسټ کې چې کوم ابچوریټر ټایپس دي او کوم کلاسیفیکیشنز دي سپلنټ دي او سټنټس دي. سپلنټ او سټنټ کې به فرق یاد کړئ چې کوم سپلنټس دي پروستودونټکس کې سپلنټ به مونږ دې دپاره ورکوو چې په دې باندې مونږه څه وکړو په دې باندې مونږه فکسیشن وکړو ایموبلایزیشن وکړو دې ته مونږ سپلنټ وایو. جبکې چې کوم سټنټ دی سټنټ مونږ په سافټ ټیشوز کې ورکوو. سافټ ټیشو کې یا فار ایگزامپل مونږه ګرافټینګ کړی دی او هغه ګرافټینګ دپاره مونږ سپیس کریټ کوو نو هغې سپیس مینټین کولو دپاره مونږ څه ورکوو سټنټس ورکوو. نو سپلنټس او سټنټ بیا د سټنټ کې یو ټایپس دی چې کوم ته مونږه اکریلیک سټنټ وایو. لاسټ کې بیا دا یاد کړئ چې سرفیس څو دي د کمپلیټ ډنچر څو سرفیسز دي نو هغه درې سرفیس دي. یو امپریشن سرفیس دی یو کلوزل سرفیس دی ان دریم چې کوم دی یو پالش سرفیس دی. بیا په دې پالش کې فیشل لینګول اینډ پیرټل الګ الګ دي نو دا تاسو یاد ساتئ. نو په دې چپټر کې یو پی ډی آی کلاسیفیکیشن امپورټنٹ دی باقي دا سرفیسز امپورټنٹ دي او یو پکې ایټ فوډ چې کوم کلاسیفیکیشن و هغه امپورټنٹ دی.